د لفظ دوه قسمونه دي. لفظ دوه قسمونه دي. لفظ په دوه قسمه دي. یو ته وایي معنی والا او یو ته وایي بغیر معنی والا. بې معنی یعنې چې څه معنی نه وي. دې خوا داسې لیکلی شو بغیر معنی والا. بغیر معنی والا. نو دې معنی والا ته کلمه هم ویلی شي. ٹھیک شو؟ دې معنی والا ته کلمه وایي او بغیر معنی والا ته محمل وایي. محمل بغیر معنی والا ته محمل وایي. دا محمل زموږ په کار باندې نه راځي. زموږ د کار څیز چې دی هغه کلمه ده. د کار څیز زموږ کلمه ده او محمل دا زموږ په کار نه راځي. په ټول قرآن، حدیث، فقه، عربی، په هر څیز کې چې دی په هر یو فن کې بې معنی الفاظ دا محمل الفاظ نشته دی. محمل الفاظ نشته. معنی والا لفظ پکې شته. دې معنی والا ته کلمه وایي. اوس د کلمې باره کې بیا پرون موږ خبره کړې وه چې کلمه څه ته وایي. نو کلمه بیا تقسیم کړې وه. همدې لفظ ته کلمه وایي. لفظ څه وایي؟ کلمه وایي. اوس دا کلمه موږ مخکې کلمې کې خبرې موږ کوو. نو ما تاسو ته ویلي وو کلمه درې قسمه ده. د کلمې درې قسمونه دي: اسم، فعل او حرف. نو ما تاسو اسم د څیزونو نومونو ته، د ځایونو نومونو ته او د حیواناتو نومونو ته اسم وایي. فعل څه ته وایي؟ بیا مې تاسو ته ویلي فعل کار ته وایي او د کار سره د زمانه ضرور شامل وي. زمانه مطلب وخت خامخا یا به دا پرون شوي یا به اوس کېږي او یا به سبا کېږي. نو د زمانې نه مراد وخت دی. ٹھیک شو؟ ماضی، حال، مستقبل. دې ته به داسې ولیکو ماضي، حال او مستقبل. نو زمانې نه مراد ماضي، حال، مستقبل دی. ٹھیک شو؟ او حرف نو ما تاسو ته یو حرف یو داسې کلمه ده چې اسم یا فعل دې دواړو کې ورسره یو ملو نشي نو هیڅ مطلب یې نه وي. ٹھیک شو؟ ښه. اوس په دې کې به په دې کلمې په دې اقسام چې دا کوم درې قسمونه دي: اسم، فعل، حرف. نو په دې اسم د دې کلمې په دې درې قسمونو کې اسم، فعل، حرف نه به اول نمبر اسم دی. نو د دې اسم نه به موږ اوس شروع کوو چې اول به موږ اوس د دې اسم به اوس تقسیمو. اول هم کلمه تقسیم کړه چې د کلمې درې قسمونه، اوس به اسم تقسیمو. نو د اسم بیا نور قسمونه دي. نو د اسم اول قسم چې دی هغه جنس دی. ایک نمبر دا جنس دی. او د دې کلمې دویم نمبر قسم عدد دی. عدد لحاظ سره اسم څه شی دی. دریم نمبر قسم د اسم څه شی دی؟ وسعت دی. چې وسعت لحاظ سره اسم څه شی دی. اوس زه تاسو ټول په دې باندې پوهیم چې جنس څه ته وایي، عدد څه ته وایي، وسعت څه ته وایي او څلورم قسم د اسم څه شی دی. نو هغه وګورئ. هغه اعراب دی. اعراب دا څلور قسمونه دي. د اسم څلور قسمونه دي. د اسم څلور قسمونه دي. تر کومې پورې چې تا د اسم دا څلور قسمونو باندې ښه مهارت حاصل کړی نه وي نو تاسو یو قسم جمله نشئ جوړولی. د عربی یو جمله هم نشئ جوړولی. او چې کله تاسو د اسم جنس وپېژندو، عدد هم وپېژندو، وسعت هم وپېژندو، اعراب هم وپېژندو نو د هغې نه پس به تاسو ډېر په اسان انداز سره او ښه د عربۍ په د هرې جملې په معنا به پوهېږئ. د هرې جملې تاسو په جواب هم انشاءالله ورکولی شئ. نو جنس څه ته وایي؟ اوس جنس پېژنو. دا اسم چې دی که نه جنسي لحاظ سره څه شی دی؟ جنس تاسو به د سکول یا د کالج وغیره چې کوم فارمونه ډک کړي په هغې کې به تاسو لیدلي یا طلباو چې کوم د وفاق دپاره کوم دغه ډک کړي فارمونه هغې کې لیکلي جینډر یا لیکلي جنس. انګلیش کې چې لیکلي جینډر یې لیکلي یعنې ته د جنسي لحاظ سره مذکر یې که مؤنث. نو جنس څه ته وایي؟ مذکر او مؤنث. نو دا اسم چې دی جنسي لحاظ سره به یا مذکر وي یا به مؤنث وي. جنسي لحاظ سره به اسم مذکر وي یا به مؤنث وي. جنسي لحاظ سره به اسم یا مذکر وي یا به مؤنث وي. دې نه پس اوس عدد څه ته وایي؟ نو اوس به دا اسم موږ ګورو چې عدد لحاظ سره اسم څه شی دی. عدد لحاظ سره مثلا دا اسم چې دی دا واحد دی. واحد یو ته وایي.
دا قلم اسم دی کنه نو دا اسم اوس موږ سره د عدد لحاظ دا یو قلم دی که دوه دي که درې دي که لس دي که شل دي دا څه دی نو عدد دی عدد یعنی چې څومره دي نو واحد عدد لحاظ سره به اسم یا واحدي ٹھیک شو یا به جمع وي نو دا یاد ساتئ په پښتو کې اردو کې انګلیش کې فارسی کې په هر ژبه کې یو څیز چې هغه ته واحد وای د یو نه چې زیاتېږي هغه ته جمع وای لیکن عربي د دې خلاف ده عربي کې داسې نشته عربي کې چې کله یو څیز وي هغه ته واحد وای چې کله دوه څیزونه وي نو هغې ته مثنا وای هغې ته څه وای مثنا یا تثنیه مثنا یا تثنیه مثنا یا تثنیه او چې د دوه نه زیاتېږي هغې ته جمع وایي په عربۍ کې یو ته واحد وایي دوو ته چې دی هغې ته مثنا یا تثنیه وایي مثنا یا تثنیه وایي مثنا اصل کې دوو ته مثنا وایي او دا تثنیه څه ته وایي نو انشاءالله هغه به تاسو بیا مخکې درس کې تاسو وپېژنئ انشاءالله او جمع چې د دوه نه زیاتېږي هغې ته جمع وایي دریو ته هم جمع وایي لسو ته هم جمع وایي او پنځوسو ته هم جمع وایي یو لاکو ته هم جمع وایي خو د دوه نه چې زیاتېږي هغه ټول بیا جمع کې راځي ٹھیک شوه ها وسعت څه ته وایي ها د اسم هم دوه قسمونه زده کړه اسم به جنسي لحاظ سره یا به مذکري وي یا به مؤنث وي دا اسم چې کوم دی اسم اوس مونږ اسم وایو اسم جنسي لحاظ سره یا به دا اسم د مذکر اسم وي یا به د مؤنث اسم وي ٹھیک شو ها عدد لحاظ سره به دا اسم یا واحد وي یا به د دوه کسانو نومونه یا به د ډېرو کسانو نومونه ها وسعت څه ته وایي وسعت نو وسعت چې دی که نه دا نکره او معرفه دا اسم نکره دی او که معرفه نکره عام ته وایي عام سیز ته نکره وایي اوس چې دی کتاب نوم دی واخیستو نو کتاب په دنیا کې ټول دا څومره چې دي دا ټول کتابونه دي او که نه په دې کې دی د یو کتاب نوم واخیسته چې قرآن پاک نو دا اوس معرفه شو نو خاص نومونو ته خاص ځایونو ته او خاص څیزونو ته چې کوم نومونه یې هغې ته معرفه وایي او عام څیزونه عام ځایونه همونږ په دې سکولونو په دې دویم درېیم او پنځم او شپږم کلاسونو کې نکره معرفه ویلې وه چې عام څیزونو ته څه وایي دغه وایي نکره وایي او خاص څیزونو ته اوس په پاکستان چې قائد اعظم بابا چې نو قائد اعظم بابا یو دی ټول پاکستان کې ټول قائد اعظمان دي که نه یو نو یو و نو هغه معرفه دی علامه اقبال صاحب رحمه الله چې زموږ د قومي شاعر چې هغه ټول د ټول پاکستان د خلک علامه اقبال دي که نه صرف یو علامه اقبال پکې و نو خاص سړي نوم دی د خاص کس نوم و ډېر د خاص کس و د پاکستان شاعر و ډېر نیک او بزرګ او صوفي شاعر و نو هغه معرفه دی اوس عبدالرحمن بابا زموږ د پښتنو شاعر و نو هغه د پښتنو شاعر عبدالرحمن بابا چې دی هغه خاص سړی و نو هغه ټول خو عبدالرحمن بابا نه دي صرف هغه یو سړی نو هغه معرفه دی اوس عام څیزونه دي قلم نو قلم د هر چا قلم کېدی شي زما قلم کېدی شي ستاسو قلم کېدی شي چې د قلم نوم دی واخیست دنیا کې ټول قلمونه اوس چې دی وي چې د قاري صاحب قلم یا د تور قلم یا ستاسو د لاس والا دا قلم نو دا اوس معرفه شو او چې کوم عام څیزونه دي هغه نکره دي ٹھیک شو نو دا اسم با وسعت لحاظ سره یا به نکره یا به معرفه دغه شان اوس ګورئ مخکې اعراب څه ته وایي اعراب مونږ خلک او دا د قرآن پاک ډېر اهم وصف دی ډېر اهم ترین وصف دی چې په دې باندې پوه شوې چې په 90% قرآن باندې پوه شوې 90% عربۍ باندې پوه شوې که اعراب دې وپېژندل 90% عربي دې زده کړه که په اعراب دې ونه پېژندل ته بلکل په عربۍ باندې نه پوهېږي نو اعراب مونږ خلکو څه ته وایي اعراب زمونږ خلک چې دي اعراب څه ته وایي دې ته غوږ کېږدئ
زبر زیر پیش ته اعراب وای اسکولونو پرچو کې تاسو ولیدلی هغه کې موږ ته ویلو چې موږ ته لیکل په پرچا کې چې یو جمله ولیکل او په دې باندې اعراب ولګو نو اعراب به موږ زبر زیر پیش ولګو لیکن دا غلط ده زبر زیر پیش ته حرکات وای او اعراب څه ته وای دا د اعراب د اسم حالت ته وای او د اسم د اخیری حرف حالت ته وای اعراب څه ته وای د اسم د اخیری حرف حالت ته اعراب وای نو دا حالت به سوي یا به حالت رفع وي حالت رفع یا به حالت نصب او یا به حالت جر وي ٹھیک شو دا درې حالت وي که د دې نه بغیر تاسو آسان لیکئ نو داسې لیکلی شئ اعراب څه ته وایي مرفوع منصوب او مجرور نو د مدارس چې څومره طلبه کرام دي هغه اکثر په دې کې په شش او پنځ کې وي چې هغه اعراب لحاظ سره چې کوم هغه 16 اقسام دي د اسم کوم اقسام دي 16 اقسام هغه یادول او هغه ګوټه لګول او هغه باندې هغه ډېر مشکل دي اکثر طلبه ته هغه نه یادېږي نو ان شاء الله پدې کې به هغه سیس نه وي زه به تاسو د هغې نه ډېر په اسان انداز کې وباسم انشاءالله نو تاسو به اوس د اسم اعراب پېژنئ چې اعراب څه ته وایي مرفوع منصوب مجرور دا اسم مرفوع دی یا دا اسم منصوب دی یا دا اسم مجرور دی نو مرفوع به هم پېژنو منصوب به هم پېژنو مجرور به هم پېژنو انشاءالله تاسو به په خپله باندې ووینئ اوس انشاءالله دا نننی زموږ دا سبق خو دا اختتام ته ورسېدو انشاءالله تاسو دا ښه ټیټ یاد کړئ او نن موږ د اسم اقسام ولیکل چې د اسم څلور قسمونه دي د اسم څو قسمونه دي څلور قسمونه دي اوله کلمه ولیکله چې د کلمې درې قسمونه دي اسم فعل حرف نو بیا به اوس دا یو به اوس تقسیمو اسم به اول تقسیمو بیا به د فعل وخت راځي په منځ کې به پکې د حرف راځي نو انشاءالله اول به موږ اسم زده کوو د اسم چې څومره خبرې دي دا ټولې به اول زده کوو د هغې اول به د اسم دا څلور قسمونه زده کوو چې دا څلور قسمونه دي د اسم نه یې زده کړي ته د عربۍ یو جمله څه کې بلکې دوه الفاظ هم نشي جوړولی اول به د اسم څلور اقسام زده کوو دا ډېر اهم دي بالکل فرض عین دي دا به ضروري زده کوو نو اسم به جنسي لحاظ سره یا به مذکر وي یا به مؤنث وي عدد لحاظ سره به واحد مثنى جمع وي او وسعت لحاظ سره نکره معرفه به وي اعراب لحاظ سره مرفوع منصوب مجرور به وي نو دا زموږ نننی سبق